روایت ته چې وعن ابي حمزه انس بن مالك الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. دا ابي حمزه د خپل نوم انس ته انس او دا د نبی علی السلام د ترور زوی دی. کنیت ابو حمزه دی او لقب چې دی خادم رسول دی. د نبی علی السلام سره په حضر او سفر دواړو کې ډیر زیات ګرځیدل دي او ډیر خدمت د نبی علی السلام په صحابو کې ډیر زیات کړی دی. دی وجنه د لقب میلاو د خادم رسول. د بنو نجار د قبیلې نه دی او د مور نوم چې دی ام سلیم سهله ده چې لور د ملحان انصاری ده او دا د نبی علی السلام ما تاسو ویل ترور و او دا تو کالو په عمر کې د خپل مور سره ایمان راوړل دی مسلمان شوی دی. بیا چې کله انس رضی الله تعالی عنہ د لسو کالو شو نو مور مبارک یې راوړو او نبی علی السلام ته په غیږ کې کېغود او ورته وی چې دا بستا خادمي ان استاب غلامی معنا دا چې دې بستا خدمت کی او داغه په خدمت او دربار کې حاضر کی. بیا دې چې نو دې یو ډیر په دغه فقیو دته الله پاک یو لوی علم ورکړ او هغه وجداوه چې نبی علی السلام دته دعا کړي. د عمر هم ډیر زیات ورکړ ځکه د عمر د پاره ورته الله د نبی علی السلام دعا کړي او الله هغه قبول کړي. د بیا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې د بحرین والی او گورنر جوړ شوی دی. د ابو بکر صدیق رضی الله عنه جوړ کړو د ډیر په د وجنه او د 93 سال کې دی بیا د 93 هجری کې دی وفات شوی په سن 93 هجری کې او د سلو کالو په عمر کې بعضی محدثین وایي چې دی وفات شوی دی او د جنازه چې ده هغه فستون بن کلاب رحمه الله کړی ده د جنازه او په خپل کور سره خخ کړی دی. نو دا هغه صحابي دی خوش قسمته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې د سفر حاضر د خادم سفر خادم حاضر صاحب النالین صاحب السواک دا شیزونه د حاصل لزکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت به ډیر زیات کو. نو دا د روایت ته دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ویل دي. دا حدیث را نقل کی خدای او عجيبه حدیث دی او ډیر د خوندور حدیث دی. وی الله پاک د بندنه په دوبه داسې خوشاليږي لکه یو سړی چې داسې خوشاله شي چې د سره یو سوارلې یو اسی او پاغي باندې وبوي او داغه د خوراک څخه سامان وي او د هغه اس باندې سوري او د لاړ شي یو زیته بیابان ته د یو خوشک دشته ته لاړ شي او د لاړ شي او د اسپری دی او د سی دغه شي او د استی و تختی او لاړ شي ورک شي او کله چې دنه د اس ورک شي نه د ګرځي اس بیان نه مومي کو د لاړ شي او بیا راشي د ډیر نو امیدې نه ونه تړړو وهي او د حیران شي او بده کې د خوب راشي او د نو امید شي چې اوس پس کېږي او بوتګې د لګ راغله بیابان د خوب زې نشته هیڅ نشته د ناشته او د انتظار کوي ناسا په د چې د سیو ګوري د اس یا اوخ د په خلاص باندې راشي او د ویني او اق سامان پی نه د وسمره خوشاله او د ناسا په د خوشالۍ نه وي چې ارسوي الله پاک وي ته زما بندي او زه دې ربي. لیکن اصل دا جمله ده نه ده د جمله دای چې الله ته زما ربي او زه دې بندي د خوشالۍ نه خدای دا وي خدای الفاظ ته بدل شو ډیر زیات خوشالۍ د وجنه اکثر په چا باندې خوشالي تاریخ نه سګړې وړي شروع کی تاسو بلیدلی نه دا ګړې وړي ډېر خوشالۍ نه کوي نه دا اکثر دا کیږي لکه زه تاسو ته بازي نشم ویل بازي خبري خلک کوي نو تاسو چې د کویدن یاد دغه خبره د بازي ځوانان ووري نو دی بیا سوې پلارتم سګړې وړي شروع کی دا ولې د دوه باندې هغه خوشالي نهایت خوشالي تاریخ نو دغه شانتي الله رب العزت د دین هم زیات په توبه وستو باندې خوشاليږي. نو دی حدیث کې دغه واقع ذکر کوي چې الله پاک افرح ډیر زیات خوشاليږي افرح ډیر زیات خوشاليږي بتوبه عبده په توبه د بند خپل باندې چې خپل بنده توبه وباسي من احدکم یو د تاسو نه سقطا او چې واقع شي یا بیامومي علی بعیره هغه اخپل لره هغه اخپل بیامومي وقد اظله کم چې په تحقیق شې چور کړه او د فی ارض قلات
په غزمکه شړه کې په یو شړه مزمکه کې دا اس چې دا ورک شو دا اوخ د دنه ورک شوی دی او د بیا موندو او د څنګه دې ته خوشاله شي نو دا متفقون علیه روایت ته چې مسلم شریف هم راغسته دی او دغه رنګ امام بخاری هم راغسته دی خو بیا روایت د امام مسلم چې دی نو یو فی روایت للمسلمین پر روایت د امام مسلم کې دی الله پاک اشد یا الله خامخ الله پاک اشد ډیر زیات فرحا خوشاليږي به توبه عبده په توبه د بنده خپل حين په کوم وخت کې يتوب الیه چې د توبه وباسي دی الله پاک ته من احدکم یو د تاسو نه ان نهایت زیات خوشاليږي چې دا خوشاله انتها نشته په دې باندې چې بنده سو کې توبه وباسي یو د تاسو نه کان علی راحلته چې وی دی په سوارلې خپل باندې بی ارض فلاتین په غزمکه بیابانی کې په شړه کې په دشت او بیابانونو کې چې نور هیڅ پګی نه په دې زمکه وی نو فن فلتت او پریک دی منه د دنه یعنی دا استی و تختی ورک شي منه د دنه وعليها او په دې اس باندې په دې اوخ باندې طعامه خوراک د دوی او شرابه او اسخاک د دوی او بپوي خوراک او سامان هر څه سامان چې هغه په دغه اس باندې نو فایس منها نو پس دینه امید شي د دین نه امید شي فایس منها نو امید شي منها د دې او خپلنا نفعتا چې نو امید شي نو بیا نه چارسو کی فاتا پسراتلو کی شجرتن ونتا فاستجع چې ډډه ولګي فی ظلها پسوري د دغه ونه کی د دې راشي ونه ته ډډه وای چې زمانه امید د وس پنور سکیږي نو وقد ایس من راحلتی او په تحقیق سره نو امید شوی دی د سورلې خپلینا چې دغه اوخته یا استه د دینه نو امید شوی نو فبینما پس اچانک فبينما پس ناسا په ناګهانه هو كذلك دغه ځکه هغه اس موجود هغه ویني او هو كذلك او د موجود شي نو اذا هو ناسا په دی وي بها په دې سره چې بها ناسا پسو کې بها دیونه سي دی لره قائمه عنده چې ودريږي د دې سره فاخذن پس ونسي بختاميه ختام هغه مهر او هغه دغه د دې هغه رسي ونسي هغه څنګه ونسي لګامي ونسي چې ونه ثم قال بیا ورته وي من شده الفرح دغه سخت خوشالینه دا ډیره خوشالینه ورته سوې اللهم انت عبدي اے الله ته بندې زما او انا ربک او زرب استایمه ته زما بندې او زه رب استایمه علن کې وې د عبارت د زنه ده دا داسې ده چې اللهم انت ربي وانا عبدك اے الله ته زما رب او زستا بندې عبارت د زنه خو د دې خوشالینه د الفاظ ته ګډوډ شو اکثر د چانه پیسې ډېرې ورکی شي او ناسا بیا مومنو بیا سالي گاډه ورک شي چې بیا مومنو سنمونه خوشالي پغه تاریخ بیا سګړې وړي وي نو دا ګړې وړي د اصل کې د دې ندی وجنوي چې په قاضي د پاره دا شرط هم خو ده چې یو بده د ولګي په حالات کې د سکی د ولګي په حالات کې بده چاله دغه نه کې فیصله بنه کې یو په ډیر زیات خوشاله کې هم د چاله فیصله نه کوي د چې کله په اعتدال کې دی په فیصله کوي ځکه کده په وګي نو د دولګي سوچ په د ټول سره فیصله به خطا وکي ځکه دولګي نه خلک کله کې د سکیږي هغه تاسو ته خبره خو اوریدلې ده کنه وای کونډه ډوډو ټپاره اوري تاسو اوریدل یا دا خبره هغه خلک سوی وای دغه چې وای درې او سلور درې او دوا او درې سوشي نو 15 ډوډۍ شي ناغه 15 ډوډو سره کار زګه هغه وګشیو نشيله چې سړی وګی نو دا څه خبره یا یو سړی دغه وی خوشاله ډیر زیات خوشاله نو هم داسې الفاظ راخدای کیږي واخطا او خطا کیږي من شدت الفرح نه علت بیان کو چې د ډیر زیات د خوشاله نه سچي د خوشاله شي د خطا شي د ډیر زیات خوشاله نه داسې کیږي الله وې د دین هم زیات سکیږي خوشاليږي نو په دې حدیث کې ترغیب ورکې توبې طرف ته کسته ګناګار ډېری خو الله پاک ګناګار ډېر دا الله پاک په توبه قبلولو باندې نستړی کیږي تسلسله ګناه وکا او سلسله توبه وسغه الله ته په دې ګناه ستړی شو الله بس ته په توبه باندې ستړی نشي خو ما تاسو ته ویلو د توبې خپل شرایط تی پاغه شرطونه باندې چې دغه شرطونه دی وکړه او بیا په ګناه کې واقع کیږي او بیا دغه شرایط کې نه الله پاک بس کوي ستا ګناه به معاف کوي او کنه ځنه توبړت جوړ نه بیا به ګناه نه معاف کوي او بیا ستاسو نخري جوړی کړی دي